أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. यानी दर्स की इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरत बकरा रुको नंबर 21 आयत नंबर 171 और 172 आयतों लेकेंगे। वज़दीज़े कि अल्लाह जल्ल जलालुहु चने आगा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द दावत او د کافرو چې نو د هغوی مثال ذکر کوي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام به دوی له دعوت ورکول او دوی به د الله د پیغمبر د فرمان او خبره نه اورېدله. نو الله جل جلاله فرمایي د دوی مثال داسې دی لکه په شان د هغې راعي د هغې څاورو ساتونکي ینعقب ما لا یسمعو چې د هغه دغې څاورو ته اواز ورکوي خو د هغوی اوري نه الا دعا او ونداء سوا چې دی نو هغه د بلنې او د چغې نه. الله جل جلاله فرمایي وایي څنګه چې سړی چې دی نو هغه څاوري ته اواز کوي او تو څاوري ته په ښکلي انداز باندې په ښکلې طریقې چې دی نو هغه بیان شروع کړي او هر څه چې دی نو هغه ورته ووایي نو وایي دې څاوري باندې سوا د اواز نه نور چې نو هغه هېڅ هم نه لګي. د ده په غوږونو باندې صرف دومره قدرې خبره راځي چې چغه چې دی نو هغه والی کېږي اواز چې دی نو هغه راځي خو نور چې عقل او کم فهم وي چې دا څه وایي او د دې څه مراد دی نو په دې باندې دغه څاوری چې دی نو هغه نه پوهېږي نه د هغه چې دی نو هغه دغه بیان چې دی نو هغه څه پیدا ورکوي. بوز اخفش چې نو هغه یو مشهور چې نو هغه متل او قصه ده. وی یو کس چې نو هغه زموږ په دې کتابونو دا کې راځي ابتدایي کتابونو کې میزان الصرف ته ویلی کېږي وی د هغې ګردان چې دی نو هغه به یادو شاید تاسو به هم چې د طالبان نه اورېدلي فعل 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 فعلو فعلت فعلت فعلنا فعلت فعلتم فعلتم فعلتي فعلتم نو دا قصې چې دی نو ګردان یې دادو نو هغه ته یې چا وویل چې د دې ته نو دا وی چې ورته که د دې اسان طریقه ده دا ګاندرت نه به تا ته ځکه یاد شي دا 14 صیغې په یو سام به وي د دې دا کېږي به نو هغه چې دا دس چلو کو بیزی را ونیو نو وی چې اوس به دا دې دا کوم نو بیزی ونیو د هغې ته په دې غوږ نه ونیو د هغې ته یې دغه شان دا فعاله ضربه ګردان چې دی نو هغه شروع کړو چې کله به ورته ووایي چې دی نو فعل فعل فعلو فعلت فعلت فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلتي نو دا ټول ګردان به چې ورته کله داسې وویلو غوږ به وله پرېښودو پوه شي. نو که تاسو خیال کړی د بیزې دا عادت دی کله چې سړی هغه د غوږ نه ونیو پرېږدي نو هغه سر داسې وڅانډی غوږونه چې یې رااړی نو هغه به دغه شان غوږونه ده به بیا ونیو بیا به ورته ووایي بیا به یې دغه شوله نو اوس د هغې په غوږ باندې صرف یو اواز لګېدو هغه په دې څه پوهېده چې دا د ماضي ګردان دی دا د مضارع ګردان دی دا چې دی نو د مثبت ګردان دی دا چې دی نو هغه د نفي ګردان دی په دې نه پوهېده. نو الله جل جلاله وایي د دې کافرو مثال په عدم تفهم په عدم پوهه کې په عدم عقل کې د دې مثال چې دی نو هغه هم په شان چې دی نو هغه د څاوري دی د الله پیغمبر چې دی نو هغه وله بارها کرته چې دی نو هغه دعوت ورکوي. اوس د قرآن پاک چې دی نو هغه یو وحی شي آسماني وحی بیا چې دی نو د حرم پاک ماحول شي او بیا د الله د پیغمبر چې دی نو هغه جب او دعوت شي. اوس به د الله د پیغمبر په دعوت کې څومره اثر و څومره به د هغه چې دی نو هغه پر نور ولو د هغې به کم کیفیت ولو خو چې اوس د دې په زړونو باندې دغې دعوت دغې واز دغې تقریر دغې بیان اثر نه کولو نو د دې به کم کیفیت او کمه درجه وه. نو الله جل جلاله د هغې مثال ذکر کړی وایي د دې دغه حالت په شان چې دی نو هغه د څاورو دی دې په شانتي دې باندې په شان د څاوري چې دی نو صرف یو اواز چې دی نو هغه لګي
خو نور چې نو هغه په څه پوهېږي نه چې دا د الله پیغمبر مونږ کمې خبرې ته کم دین ته کمې کامیابۍ ته چې دی نو هغه رابلي. نو ځکه الله جل جلاله مثل الذین کفروا، مثال دای کسان چې کم کافران دي کمثل الذی په شان د هغې کس دی ینعقو یعنی چې آواز کوي بما په هغه څه لا یسمعو چې نه اوري الا دعاء و نداء سوا چې دی نو د بلنې او د چغې نه، او دغه آواز دا کیفیت چې نو هغه د ساوري. همدغه وجه ده چې کله انسان کې فهم د قرآن چې دی نو هغه نه وي، شریعت باندې نه پوهېږي، په دې ځان نه پوهه کوي، دې موافق چې دی نو هغه ژوند نه تېروي. الله رب العزت د هغوی نه تعبیر هم په ساورو سره کړی. الله جل جلاله فرمایي اولئک کالانعام بل هم اضل، دا قسمه خلک دی بیا چې دی نو هغه د ساورو په شانتې دي بلکې ساورو نه هم بدتر دي. ساورې هم چې دی نو هغه دین اسلام سره نه څه کار شته، نه یې زده کوي، نه د دې موافق چې نو هغه ژوند تېروي، هغه چې نو مکلف نه، او د انسان د مکلف دی او ځان مکلف نه ګڼي. نو الله وایي د مثال دا وایي په شان دی او صم بکم عمی فهم لا یعقلون. تفسیر جلالین هم او خازن دواړو معنی کړي. صم عن سماع الحق، کاڼه چې دی نو هغه دی د حق د اورېدو نه، داسې چې نو غوږونه یې ولو مخکې به رامشي. الله جل جلاله فرمایي د الله د پیغمبر خلاف به چې نو هغه پټ یو بل سرګوشیان هم کولې، د الله د پیغمبر خلاف به د مسلمانانو دین اسلام خلاف به چې نو هغه به یو بل سره سرګوشي مشورې چې نو هغه به هم کولې. نو بیا څنګه کاڼه دي هلن کې کون سړی خو چې نو هغه خبره نه اوري. نو ځکه حضرات نو هغه تفاسیر کې لیکلي دي صم عن سماع الحق، دې چې نو هغه کاڼول خو د څه نه د حق خبرې د اورېدلو نه، نه چې نو هغه د لغویاتو نه. لکه مثال کې طور باندې بعضې وخت چې نو ما د اکثر وکس وي مړه بل ورځ درس راغلو خو د هغه تقریبا چې نو هغه مخکې ورځو کې یو ځای دوه کې لږ ګران و، نو ما یې موږ وضاحت کړو 28 منټه او دې ته رسېدلم، یو 28 منټ چې نو هغه نو الله جل جلاله وایي وایي دا دی اوس دنیا کې وګورئ سندرې خلک چې نو هغه څومره وخت اوري، ستړی چې نو هغه انسان پې نه شي، نور چې نو هغه څومره په مخکې ورځو کې پوره وخت وشو خو کس لګیا هم دا ارتغل هغه ډرامه چې راله نو هغه مات نه چې دا 70 دي که 100 سیزن دي او بیا په دې یو سیزن کې د هغه څومره پاټونه زوتل چې دومره دي، خو ډېر شي کسان چې دی نو هغه داسې دي بعضې به کوی ماشاءالله به کې مقصد وایي وایي ما چې نو هغه دومره سیزن او دومره پاټونه چې نو هغه دا ټول په اهتمام سره کتلی دي. نو اوس وګوره دغې ته چې کله ګوري دغه چې کله اوري د هغې له مستقل چې دی نو هغه ټایم هماسې د ادا کېږي، خو که چېرته قرآن درس شي یا قرآن چې دی نو هغه شي یا د حق خبره شي یا چېرته چې دی نو هغه بیان شي نو تاسو وګورئ د هغې کې بیا چې دی نو هغه 2 منټه سوا کېږي 3 منټه سوا کېږي، هغه زموږ نه برداشت کېږي. جمعې په ورځ باندې هم اکثر بعض وخت کې سړی چې دی نو هغه خپه شي بندو چې سره مې څه ویلی ده، بیا چې وګورئ نو که اوس کتون نه وی نو دوی بیا کمې خفه کېږي. جمعې په ورځ باندې افسوس خبره وي په حکم زمونږ چې نو هغه ټایم دی په حکم چې زه اکثر جماعت ته راشم یا یو کس یا 2 کس بیا ناس کله به یو خوازې کله بل خوازې کله دا کېږي. په مشکل چې دی نو هغه 1 بجې له 15 منټه کم 1 بجې له وړاندې سب چې دی نو هغه ډک دی شي، بیا د هغې نه وروستو په یو مخه خلک نو بیا بعضې وخت کې یو نیم مسله یو نیم خبره چې دی نو هغه داسې چې ضروري نو سړی به هغه لږ لیټ کوي نو چې بیا هغه ضروري لیټ کوي چې بیا هغه ټایم باندې اکثر دا شي چې په ټایم لږ دا شي چې بیا وایي دا د ټایم باندې وخت دی. نو بهرحال الله زموږ د دین سره محبت او شوق پیدا کړي. نو الله جل جلاله فرمایي صمون دې چې نو هغه کاڼه دي عن سماع الحق، بکمون چاړهګان دي ان نطق الحق چې حق خبره چې نو هغه وکړي. ته زه ګورئ نه دنیا کې دا خلک چې نو هغه د دنیا په شیزونو باندې څومره تفسیرې کوي، څنګه لیکي سړی ته حق دغ چې دی نو هغه به ران شي. بعضې وخت کې به چې دی نو ته به ورسره 10 منټه پاو ساعت وردی کې تاله به سره وار هم نه درکوي، بنده دې بیا روان شي چې یار اوس به ګاسې موږ داسې چانس نه بیلایږي. خو دغې کس ته ته بیا ووایه وایه ته اوس ما ته چې دی نو هغه د الله په بډایۍ باندې د حضور په سیرت باندې د حضور په حسن باندې د اسلام په کارکردګۍ باندې ما ته 15 منټه خبرې وکړه 15 خبرې راته وکړه، بیا به چې نو هغه دغه کیفیت نه حالانکه مسلمان کیفیت چې نو هغه بدوي چې دی به په دین باندې چې نو هغه لګي. نو ځکه الله وایي بکمن ان نطق الحق دی چې دی نو هغه کاڼه دي د حق چې دی نو هغه د ویل نه، عمیون ړانده دي ان رؤیت الحق
د رښتیاو چې دی نو هغه د حق الن کې نور سترګې هم ول غوږونه هم ول ژبې هم د ټولو کار کو فهم لا یعقلون پس هغوی هېڅ پوهه نه لري هېڅ عقل چې دی نو هغه نه لري. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم اے د ایمان خاوندانو الله جل جلاله وایي خورئ تاسو من طیبات ما رزقناکم د پاکیزو څیزونو نه هغه چې کوم موږ تاسو له درکړي نو معلومه چې دی نو هغه دا شوله چې پاک رزق دا مطلوب دی حلال رزق برن چې نو هغه درس کې تیر شول کلوا مما فی الارض حلالا طیبا حلال به هم او پاک به هم او دا حکم الله جل جلاله خپل پیغمبرانو ته هم کړی یا ایها الرسل کلوا اے پیغمبرانو تاسو چې دی نو هغه کلوا من طیبات ما رزقناکم پاک مال چې دی نو هغه تاسو خورئ نو پیغمبر ته هم دا حکم دی امتیان ته چې نو هغه حکم دا حکم دی اوس ولې نو د خوراک ډیر لوی اثر وي د خوراک ډیر لوی اثر کله چې خوراک حلال او پاک وي نو دغه حلال او پاک خوراک دا د انسان د وجود چې نو هغه حصه جوړیږي دینه اینه جوړیږي دینه غوښه جوړیږي دینه دا ډکه د هر شي ته تقویت ورکوي نو بیا دغه انسان چې نو هغه څه کوي د په هغې باندې عبادت کې دنه د الله د رضا کارونه چې نو هغه صادر کیږي او کله چې نو هغه انسان غلط خوراک کوي بسخا خوراک کوي حرام خوراک چې نو هغه کوي نو بیا په د انسان کې د ګناهونو ماده چې نو هغه پیدا کیږي دغه وجه ده چې الله رب العزت خپل پیغمبرانو ته هم د پاکیزه خوراک چې نو هغه حکم کړی او په دې وجه باندې الله جل جلاله چې نو هغه ګنده شیزونه مخکې آیات کې واپس بیا راشي خنزیر داسې دا شیزونه الله جل جلاله چې نو هغه حرام کړي دي اوس ولی حرام کړي نو هم د دې چې داغه اثر چې نو هغه بیا خطای او په هغې باندې دنیا کې تاسو ګورئ بهر ملکونو کې یورپ ملکونه دغه کې چې په هغې کې دغه مردار حرام خوراک چې دی نو هغه کېږي نو د هغوی هر کار او هر فعل چې دی نو هغه مردار دی او د هغوی چې نو هغه کارونه هغه فعلونه کوي چې سړی د هغې ته حق دغ چې دی نو هغه ایران شي نو ځکه الله جل جلاله وایي یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم حدیث مبارکه کې راځي صحیح مسلم هم روایت دی ترمذی نور زهرات هم چې نو هغه راغستی مفهوم نه دی الله پیغمبر فرمای یو سړی بچنه نو هغه په بد حل باندې سر تور سر چې نو هغه د براشي بیت الله شریف چې نو هغه ته طواف وکي بیا به د دینه ورستو دی الله ته چې نو الله سوچت کی یا الله زما دا کار دی یا الله زما دا حق زما دا جد ضرورت دی دادی الله پیغمبر وای د دعا به د کم طرف چې نو هغه قبول شي چې د چې نو خوراک حرام دی د لباس حرام دی د اسکاک حرام دی د هر شی چې نو هغه په حرامو دی نو د به د کم طرف چې نو هغه دعا قبول شي نو د دې وجې نه د دعا قبلېدو دپاره اولاد د صالح او نیکانو کېدو دپاره شرط چې دی نو هغه دا دی چې تاسو پاکیزه حلال او پاک مال چې دی نو هغه خورئ وشکرو لله او شکر کوئ د الله چې الله رب العزت د حلال او پاک رزق درکړي نو په دې باندې د الله جل جلاله چې نو هغه شکر ادا کوئ ولی کم شي دا ټول د الله جل جلاله د طرفه چې نو هغه مقدر وي خو کوس انسان سره په کسب دی د په کم طریقې باندې چې نو هغه اختیار ان کنتم ایاه تعبدون که چېرې تاسو هم د دغه الله عبادت کوئ نو که د الله عبادت کول غواړئ او وایي چې دا عبادت مې مقبول شي نو د دغه د مقبولیت دپاره چې نو شرط دا نه چې خوراک به حلال کې او پاکیزه به کې پرونی درس کې مونږ چې نو سره چې نو هغه د حقوق الله کې هم نافرمانی نه منځ په دې نه پرېښودی نور یو ښه کارونه چې نو هغه په دې نه پرېښودی حقوق العباد چې د مخلوق حق چې نو هغه سره هم نه لګېدلی دغه چې نو د مخلوق نه د غصب نه کړی ډاکه دې نه کړی غلا دې نه کړی دوکه چې نو هغه دې نه کړی نو دغه ته ویل کېږي حلال او پاک رزق الله رب العزت دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي ومثل الذين او مثال داغی کسانو کفرو چې کافران دي کمثل الذي پشان د هغه چا دی یعنی خو چې اواز کوي چغې وباسي بما په هغه څه لا یسمعو چې نه اوري الا دعاء و نداء مگر بلنه او چغه صم کاڼه دي بکمون چړاګان دي عمیون ړانده دي فهم پس هغوی لا یعقلون چې نو عقل نه لري یا ایها الذین آمنو ای د
ایمان خاوندانو کلو خورئ من طیبات ما رزقناکم د پاکیزه څیزونو هغه چې درکړې موږ تاسو ته وشکرو لله او شکر کوئ د الله ان کنتم کچریئ تاسو یاهو دغه تعبدون عبادت کوئ